د قرآن چې کوم مخالفت شوی دی د دې څه وجه د دې وجه عزتمندو زما ذهن کې دا ده چې الله دا مسلمانان را بیداروي، دا مسلمانان را بیداروي چې مسلمان سره سوچ او فکر پیدا شي. هغوی خو د قرآن د بېعزتۍ نه بغیر هم تباه دي، که د قرآن بېعزتي ونه کړي بیا هم تباه دي، ځکه مشرکان دي. خو مسلمان د پاره الله رب العزت داسې واقعات رونما کوي چې دکې غیرت پیدا شي. نو عزتمندو قرآن څنګه ختمیږي دا یاد لرئ. قرآن په ګستاخۍ نه ختمیږي، قرآن په سوځولو نه ختمیږي، قرآن په شلولو نه ختمیږي. قرآن په دې ختمیږي چې د قرآن تلاوت نه کیږي، قرآن په دې ختمیږي چې د قرآن علما ختمیږي، قرآن په دې ختمیږي چې د قرآن حافظان ختمیږي، قرآن په دې ختمیږي چې په قرآن باندې عمل ختمیږي، قرآن په دې ختمیږي چې په قرآن باندې فیصلې نه کیږي. ډېر څوک هم د قرآن ګستاخي نه کوي، خو چې د قرآن والا خلق په دنیا کې نه نو په قرآن بسو کې، یعنی قرآن د چا د فایدې شو. نو د دې د وجې نه دا عزم وکړو من او تاسو د نن نه بس تلاوت زیات کو، من خپل بچی حافظان کو، من د عالمانو مدد شروع کو، من خپل بچی عالمان کو، او من عزتمند روزانه د قرآن پاک تلاوت شروع کو. ان شاء الله دا به کو کنه ان شاء الله. نن شروع کې یو آیات وای ټول ما سره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. ان شاء الله نن د پس په دې باندې عمل کوو کنه ان شاء الله.